زرد شمغ قانی قلی عالمان لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. आवाज دقت आवाज اوچت کا څوک خبرې کوي؟ احمد نور. احمد نور ته بیا ولې کارونه کوي؟ ته خو ما یو مسلې ته پوس کړو چې جواب راوړه بیا کال کوه چې دې نه راوړې کال مکو. نه خو صبر کا تاسو نه کوم. بخاری کې څو حدیث دي دلمازه په باره کې؟ نه تا نه ما یو مسلې ته پوس کړو چې څو کړې هغه جواب دې نه راته پیدا کړی هغه پر ماته کال مکو ته څنګه ول کوي کنه کله یو نمبر نه کالو کې کله بل نمبر نه کالو کې څنګه ول نه کو څه عزت من کا کسا زتیان څه درنی مسو کولو بعد تکلیف سٹارټ شه درنی مسو کولو پر ما تا نه یو مسله ته پوس کړو چې مسلې جواب راوړه بیا به تکلیف پریدو دا مسلې جواب دی راوړو تا ته مې ویل چې الله اکبر ته پوښتنه وسره وای مقتدی پټ وای د دې جواب په قران او حدیث کې راته خو ته راو خو خجی خو صاحب کې ته الله عزت من کا دا که حدیث راته خای قران خای کو بیا خبره کو کني بیا کا سیستنګول مخو نه نه څه خبرې کو مولانا صاحب ته الله عزت نه فضول خبره تاسو سره ټیم زیات ته کنه فضول خبره نه دی درنی مسو کولو نه مخشد پیغمبر اسلام مون مکمل نه وروړی څنګه چې صلوا كما رايتموني اصلي تاسو مکمل نه تاسو چې کامل راوړو تاسو دا چې کامل راوړو او ورسنګره تعلمون قرآن او حدیث نه زده کړي امام صاحب نه زده کړي تعلمون د قرآن او حدیث نه زده کړي امام صاحب نه زده کړي کامل نو خو امام صاحب خو د ورسته شروع شوه هغه سره یو مسله ونه چې دا قرآن او حدیث قرآن او حدیث ثابت خو قرآن او حدیث نه دا مسله راته وخه بس خبره به ختم شي کوم الله اکبر عزت ملک کته مفتی صاحب علیمی مفتی صاحب ټول دغه مون پیغمبر اسلام نه دی مکمل پس صحابه نه دی مکمل شو مکمل کوم امام صاحب مکمل کو د مون زدر ته ما درته ویلي چې تا وی چې قرآن او حدیث نه مې ټول المنځ زده کړی دی ما درته وی چې الله اکبر صحیح دی چې جواب کولې نه راوړې څومره وړې شي یو جواب نشه راوړې چې نه شي راوړې خو شیخ ملاو کا کنه چې ما سره خبرې وکړي چې غلط الله عزت من کا ما خبره خلاف ته خپل خبره واپس کړم دا نه ما سوال مثلا تا نه یو مقتدی مو تاسو کې چې شیخ صاحب مونږه به دلیل المون نکو الله اکبر باندې چې اوچتا واسره و امام مقتدی پټ وي په دې باندې دلیل راوړه دلیل نه بغیر ظلم نه کو نو ته به دلیل راوړې کنه صبر دین مکه او مدینه نه غل رضا مانی مانی کنه مانی اوس په قران او حدیث کې د مون شته کنه نشته د مکمل دی په قران او حدیث کې کنه درته وای په قران او حدیث کې اصولی تور باندې دین مکمل دی اصولی تور باندې جزئی تور باندې نه دی اجتهادي تور باندې امام صاحب تقریبا زیات المنز امام صاحب نه اجتهادي امور کې ثابت شوی دی المنز کني ثابت خود دا سره ته دا حدیث کې یا په قران کې راته خو یا اشاره او کم از کم اشاره پکې او خو یا اشاره پکې شوی چې امام دې پوښتنه و سره وای مقتدی دې پټ وای دا مسله راته خو د امام صاحب اجتهادیاتو نه دا مسله مونږ ته قیاس سره رسیدلې قیاس سره الله عزت من کا کچېره ته دا مسله د امام صاحب لا پرمانځ کې یو اجتهادي مسله ثابت کا تاسو سره مقلد کېږي دا یو مسله ده الله اکبر ولا اول دا مسله ته قرآن او حدیث نه ثابت کا زبرست ټول مسایلو باندې په تقلید پرې دا چې په قرآن او حدیث کې راغلي چې امام دې پوښتنه وسره الله اکبر وای مقتدی دې پټ وای قرآن او حدیث کې دا حدیث سره تاو خیا زبر تقلید پرې دا ټول مسائل پر کني هزار مسائل درته نورم خیا دا اجتهادي مسائل امام صاحب نه ثابت نور درته خو نور مسائل درته نور درته یو خبره کوم پیغمبر اسلام مون مکمل وو کنه و درته وای زدا استاد دا وعده چې قرآن او حدیث نه مال منځ د کړه امام صاحب نه دا دعوا دی چې قرآن او حدیث نه منځ مکمل دی قرآن او حدیث نه مکمل وو کنه امام صاحب نه ما دا دعوا چې ما امام صاحب پورا المنځ خو دلې دی د نبی علی السلام نه راخسته الله نه راخسته ماته امام صاحب خو دلې تا دعوا دي چې امام صاحب نه ده خو دلې قرآن او حدیث ډایرکټ راته خو دلې قرآن او حدیث راته خو ځا الله عزت من کا دا خبره وکاوس کې زه ته د الله په ذات قسم خورم چې دا مونږ قرآن او حدیث نه مکمل ثابت دي خاطر چې قسم د الله په ذات خو نه دي ثابت څوک چې درته قسم د الله په ذات نه دي ثابت خورم دا خبره تا نه چې څوک مقتدی ته اوسو کې ته قرآن او قسم ورته کې دلیل به ورته راوړي
نو یو سړی عالم شي مفتي شي هغه په دې نه پوهېږي نو بیا به موږ څونه ګیله کوو. تا نه یو امید ته پوس وکړي چې ما شیخ صاحب ته خو د اهل حدیثو غټ شیخ یې قطر کې پاتې شوی شیخ صاحب ما ته د دې مسئلې دلیل وښایه په قرآن او حدیث کې چې الله اکبر زه پټ نه وایم زه پخکرا وایم هغه به درته زه پخکرا وایم نو بیا په اوچته اواز سره امام وایي لکه امین تاسو په اوچته اواز سره وایي د مقتدی شروع شي الله اکبر په اوچته اواز وایي نو ته به دلیل ورته نه ښایې چې په دې دلیل باندې دا پټ وایه دلیل ما ته وښایه مسله ختم. که ګوره زه تا ته ډېره ښایسته خبره کوم خو تا ته په کمنټ کې چا درلیږلی دی حدیث یې درلیږلی دی نه کومنټس کې نه چاره لګلې دي نه تاسو شیخانو د 10 کالو نه ما ویلي کدا حدیث چاره وخو 10 لک روپے بزور په دې غربت کې 10 لک روپے انعام مې اعلان مې کړل اوس پورې چانه خو زکه درته وای چې ته ګوره کړکړو خاني ته داسې وکړه چې خپل شیخ یو بل شیخ چانه بالکل چې ما ته 10 لک مخ پیزه کلم مخ کې اعلان کړی کنه ما ویډیو دوی د کتر کې څوک دا مسائل ما ته خو دې د المنځه ولا مسائل چې هغه امام صاحب نه دي خو د قرآن او حدیث نه مې ډایرکټ زده کړي زه به ورته 10 لک روپۍ سره یو مثلا د نور ډېر مسایل دي نور درته وښیم خبرت خو حرکتات چیرې د خپل مذهب قرآن او حدیث ثابت کو په دغه باندې شرط لګای ما خو مونږ خو خپل مذهب د پر څلور اصول دي قرآن حدیث اجماع قیاس او تا اصول دوا دي قرآن او حدیث تبه قرآن او حدیث سره تخای زبه درته څلور اصولونه خایم ها خد دوه څلور اصولونه ته وخی اول قرآن نه وخی تقلید شته دویم نمبر الله اکبر دریم نمبر باندې نور خبرې بیا الله اکبر چې په امام به پوښتنه وسره وای مقتدی پټ وای دا امام صاحب قول کړي دي راشه چې په هدايه کې درته وشم که هدايه نه لاندې راځي په قدرت کې به درته وخم د امام صاحب په اقوالو کې دا قول له اغا اجتهادي مسله ده امام صاحب قیاس ته مونږ ته دا وښ قدرت دا مسله ته اوس په قرآن او حدیث د قرآن آیات ته ور باندې حدیث ته ور باندې الله عزت من کا خیر ته خو ته ولې ځان ستړی کای ما ستړی کای دا ټلیفون نه کای مثلا نه چې تا لاس باندې بیا تو خبره به ختم شي الله عزت من کا تا چا وی مفتی صاحب ترنګونه کو کله یو نمبر دا کله بل نمبر بیا جواب در سره نه ځان شرمای حال حدیث ته ټول کو شرمول زکات الله عزت من کا زتا ټول جاهل بولا ته دور کما کلی چې جاهل یو خو تم پوي کنه په مسله تم پوي کړو د ګوره یو جاهل یو مقتدی استای ما ته امام یزتانه مسلې ته پوس کوم چې ملا صاحب شیخ صاحب دا الله اکبر ز په پټ ولې وای په خکرای ولې نه وای تبره ته حدیث وخه یا په قران وخه مسله به ختم شي زبستا مذهب قبول کو تعالی و توب ته ما سلام میکسد تعالی و توب ته ما سلامی جاهل توب ته ما سلام دبل تا ته ځان چې پیغمبر علیه السلام مخکې مونږ کړو دا مکمل وو که نه وو چېرته ووایه نبي علیه الصلاة والسلام مکمل لمونځ کړی صحابه کرامو مکمل لمونځ کړی بیا امام صاحب چې دا مونږ ته مکمل راسولی امام صاحب مونږ ته مکمل راورسول ودرېږه د امام صاحب نه زه ته د الله په ذات قسم خورم ته به نه درې مسلې ورته نه ثابتوې ته پلتو خبرې کوې ته سره په خبرو په اصول نه پوهېږې ته امام صاحب نه چې مقتدي ته پوښتنه وکړي چې دا مسلې جو تا ته چې څوک وایي چې الله اکبر مقتدي درته وایي چې زه خو په اوچته اواز سره وایم نو ته به معنی کوې نه دلیل به ورته نه ښایې دا فضول خبره ده ټول په دې باندې حدیث شته ځان څنګه خو حدیث وښایه چې مسله ختم شي خلکو ته پته ولګي کني د غیر مقلدیت نه توبه وباسه حلاله وکړه قدرې ته لکو ته تلک لاس لک روپۍ درکوم چې څوک په دې باندې حدیث تا ته مې سوزله ووایي چې شیخ را امین الله صاحب راوله شیخ افضل صاحب راواله سره په مسلو خو پوهېږي ته ماته بیل مخکارې که نه ما ته جاهل وایي په خپله په هېڅ نه پوهېږي تا یو کال نه دا مسله ما ته جاهل نه څومره صبر وکړو د حدیث پر راته ښایې ته څومره صبر وکړو یو منټ یوه خبره واوره ته اوس دا یایي چې دغه کوم غاړې ده حدیث دی دا د پیغمبر علیه السلام مونځ مکمل وو که نه وو دا راته ووایه دا سوال نه ده زما دا بیل موضوع ده چې نبی علیه السلام په وخت کې مونږ کامل وو که نه جواب مې درکړه چې کامل وو خو دا موضوع زمونږ نه ده زما موضوع دا ده چې اوس نه پیغمبر علیه السلام شته نه پیغمبر علیه السلام شته دنیا نه تشریف وړی نه صحابه کرام شته نه امام صاحب شته ته شیخ یې د امام صاحب په مقابله کې شیخ یې امام صاحب سره د مقابله شروع کړې چې امام صاحب جاهل و بار بار به تا نه اورېدلي اوس امام صاحب جاهل و ته دا مسله راته وښایه امام صاحب پرېږده بس تا پسې به راول شو ته مې امام شو دا تپوس کوه اوس ته په خپلې خولې ویلو چې پیغمبر علیه السلام مونځ مکمل وو که مکمل وو په څه شي کې مکمل وو په فقه کې مکمل وو که په قرآن او حدیث کې مکمل وو
خو ته ستا دا دعوا ده چې قرآن او حدیث نه ماته پوره لمونځ ما زده کړه. تا دا دعوا نه ده چې قرآن او حدیث نه پوره لمونځ زده کړه. زما دعوا دا ده چې ما پوره لمونځ امام صاحب نه زده کړی دی. الله باندې په خبره ځان پوهه وکړه. که تا وایي چې قرآن او حدیث کې پوره دی ما زده کړی پوره دی نو ته ما ته وښیه قرآن او حدیث کې که نه شي ښودلی خو توبه وباسه که نه د غیر مقلدیت نه توبه وباسه. ولې نه وباسه؟ حلاله وکړه حلاله. ګوره دا دوره د کمکلتوب خبره کوي. زه ته محمد نور وایم چې کومه اهل حدیث وي که ته اومي که عالم وي که اومي وي که نه ته خو ځان ته شیخ یا خو ما ته اومیان هسې اهل حدیث کېږي نه چې درې طلاقونه واچوي نو بیا هغه ته اهل حدیث ورته وایي چې ښځه در باندې طلاق نه ده نو دی ضمیر ملامته کوي چې دا خو غلطه خبره ده حرامه یې راته وکړه اهل حدیث ټول عمر دپاره د حرامه کې مبتلا په حرامو کې مبتلا. مولانا صاحب زه د په الله قسم خورم چې زه په یوه ملت نه مخکې ځالې حدیث شوم. نه ستا قسم کېږي نه ستا طلاق کېږي او که نه قسمونه مه کوه. خو ورسه که نه خو خبره ته ثبتوم که خپله خبره چې زه یوه ملت کې ځالې حدیث شوم چې ویلو چې تقلید په قرآن او حدیث کې نشته متنوي دا بدعت دی. نن سبا اوسه پورې د 15 کاله مناظرې ما ملایانو سره وکړې خرامه دې که چا ثابت کړی ستا دوره بزدلی چې ته اصل خبرې ده ته ماره خصه تو نه ما هغه ریکارډینګ کړی دی چې تو ته مو ویلو چې کسا تقلید باندې خپله دعوا پیش کړه ولر دعوا پیش کوای شو لر تقلید باندې خبرې کوای شي ریکارډینګ ته کوي ویلو چې پیغمبر ریکارډینګ ته وکړه خلک در پسې شیر کی ځان دې وشرماو ریکارډینګ تا کړی دی شیر کړی هم ستاسو کسانو دی ما په واتس اپ شیر کړی نو تا پسې فیسبوک په چا در پسې شیر کړو نو ځان دې وشرما اهل حدیث ته وشرما داسې وکړه چې تقلید او قرآن تقلید نشته که نه بدعت دی په دې قرآن او حدیث یو دلیل ووایه چې تقلید نشته. خج نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. دا مطلب دی چې تقلید بدعت دی دا معنا دی حدیث غلطه معنا ولې کوي د قرآن غلطه معنا کوي تحریف کوي تحریف سړی ته په قرآن کې تحریف تکا په حدیثو کې تکریف کوي ولې دې خزه باندې به حلاله او که مسله به ختم شي تقلید طرف ته رجوع. مولانا صاحب لک صاحب رکعت الله عزت منکا بل حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې چا د مو په دین کې نوې شی پیدا کوم امر ور باندې نه یغه مردود دی تقلید نوې لکه زور دی. په حدیث کې وخا چې تقلید نوې شی دی دا سه حدیث وخا چې التقلید جدید التقلید جدید زور دی څونه تاسو کوو تقلید نوې لکه زور دی دا سه وخا چې التقلید شیء جدید دا په حدیث کې وخا په عربی کې دا الفاظ ای وخياره نوس بدات كذا تخيل تقليد فرض واجب كذب خيانته ما قدر تویلی چې فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون هغه مسائل چې قرآن او حدیث کې وضحنی یا تضادی یا اجتهادی مسائل وي هغه مجتهد نه تفوس کوي نو مجتهد څوک ته امام صاحب دې ټول دنیا منل دي ته خو مجتهد نه ته خو امام صاحب هغه څو مجتهد کړی امام صاحب د امام صاحب پریزان تا مجتهد زما شو خو ته یو مسله خورته حل کا چې په منځ کې صرف یو مسله چې حل کوله د امام صاحب څخه پر پریزان د تل ونه امام صاحب څخه تخته الله عزت وجل په تا ما ته فون دې دا کړی چې امام صاحب پرېدا زما تقلید شروع کړه زبر اعلی شروع کو چې وا مسله خورته وځه چې امام صاحب په کته وتر الله اکبر وایي دا په حدیث قرآن کې راته وایي یو منټ یو خبرې نه وته ته الله عزت من کا تو فاسالو اهل ذکر کې سوال د امام صاحب نه کیږي ژوند نه کی د مړ نام کې دله شي چې مدون کتابونه پرته وي هغه نه بیا هغه کتابونه چې رجوع کې دا معنا چې مړ نه ګوره چې نبی عليه السلام ته موږ رجوع نبی عليه السلام ته رجوع دادا چې نبی عليه السلام حدیث براوالو د امام صاحب ته رجوع دادا چې امام صاحب مسائل براوالو مړی نه هم رجوع کیږي ژوندۍ تم کیږي په دې معنا باندې ځان په یوازې نه دلته یې چې تاسو سوال وکړو دا چونه لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږو نو ول د ژوندۍ سره نه پوهیږي کمړې نه پوهیږي اوس زه نه پوهېږم زه مجتهد نه تپوس کوم نو مجتهد ما ته اصول چې بیان کړي کتابونو کې که نه ګوره چې نبي علیه السلام طرف ته زه لاړ شم چې کوم مسله زه نه پوهېږم په قرآن او حدیث کې نه پوهېږم نو نبي علیه السلام ته رجوع کړو فردو الی الله نو رجوع مطلب دا دی چې قرآن پاک پر حواله یا به حدیث راواله دا معنا نه چې نبي علیه السلام ته به وضو نه کوم خبر ته دا معنا خو نه ده که نه ودرجة كانت دلتا يايت وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دلتا يولي نبي ليس فردوه خنفي وشافعي ومالكي دلتا ویلی چې رسول طرف ته دلتا ویلی چې رسول ته لاړ شي بیا بل ځای کې ویلی چې رسول هم
په حدیثو کې مسله نه بیا تاسو فاسالو اهل الذکر نه تاسو کو چې په قران او حدیث پوېږي مجتهد تلاړ شي د الله بندا یو آیات تیر نیولې نور آیاتونه دي نه دي کتلې نه قران پاک کتلې نه حدیث کتلې چرته بل شیخ دې نشته چې ما سره خبرې کوي مزه کوم زما الله باندې ودرې صبر کا تخت ما بل رسول وورا قرآن وورا کنه ته چې کوم آیاتونه وایي دا جواب ما درکړې ولا تبطلوا اعمالکم ته چې کوم آیاتونه وایي دا آیاتونه معنا دا ده چې الله او رسول اطاعت کا دا آیاتونه تکافر او توایا چې د الله او رسول ته مسلمانی زم مسلمانی اطاعت ته الله او مسلمانی صفات الله البته یو خبر اورا کم جواب اورا چرته داسې مسله پیدا کړه چې په قرآن او حدیث کې واپس راحت سره او بیا ځ امام صاحب پسې لاړ بیا دا آیتونه ماته وایي چې زه خو عامه مسایلو کې امام صاحب پسې ځم چې په قرآن او حدیث کې نه لکه تاسو مې دا ذکر وکړو چې مقتدی په اوچت پټه واسره الله اکبر وایي امام په اوچت واسره وایي دا مسله ما امام صاحب نه مجبورای نه زده کړه کیا هغه قیاس نه ماته خو ځکه چې قرآن او حدیث کې نه و خوا خو ته راته خبره دی ولیا دی یک خبره دی ولیا دی قرآن نه حدیث نه خبرو نه مسله درته بدله بلا مسله مفتی بلا مسله دا کله ته رکوع ته لاړ شي سبحان ربی العظیم په پټه وا سره وای امامي په پټه وای ته په پټه وای دا په قرآن او حدیث کې راته وخا چې په پټه په کرای ولې نه وای سبحان ربی العظیم او چې تا وا سره ګړنګاو کې आवाज وکي په مسجد کې د په چې تا وا سره ولې نه وای دا قرآن او حدیث کې دا راته وخا بلا درته وخا سبحانك اللهم ته په پټه وای که په کرای وای د سبحانك اللهم چې د پټه وای دا درته وخا دنیا هزار مسائل په منځ کې داسې دي موږ امام نه تام د امام نه ذکرې ما د امام نه ذکرې و درې غلط صبر وکړه ته دته کوم کلتوب سوالونه شروع کو ته دا مشوم بچای د سوالونه لکې ته یې علم وسوالونه د ټول د جاهلیت کی د دلته راشه او د جوابونه نشه کوي جاهل د علم څه جواب وکړي ما ته ټلیفون سره کای ما تنګای د الله بندا یو منټ لک خبر ته خو وځنه طلاق دې ته ما دا حلال کومول ته خلافی مون خطا ګوره د خلافی مون د قرآن او حدیث سره ذات الله په ذات قسم قرآن صدا د قرآن او حدیث سره برابر نه دي ثابت قرآن او حدیث قرآن طلاق کو څوک نه مانی ته قرآن نه طلاقونه کا قرآن نه طلاقونه څوک نه مانی دي غیر مقلدین قرآن نه قسمونه څوک نه مانی نه خو تاسو قسم کیږي نه تاسو درې طلاقونه ثابت نو طلاق ته درې واچي څه نقصان دي څه درې طلاقونه واچي تاسو طلاق نه کیږي نو خو تعلق باندې خبره نشي کار په قسم باندې نشي کار په طلاق واچي خبره نشي کار طلاق څه نقصان نه د خنفی مون قرآن او حدیث الله باندې تعالی طلاق نقصان نه رسي ځکه چې تاسو طلاقونه واچي بیا حرامه کوي خزه سره پروت یا الله باندې څنګه مسلمانې چې دا تو کافر نه کوي چې بغیر ما کا علم سړای دوسی خبره ما کا الله ولې پدری تعالی کو نه بات خزه سره سمله حرام ولې حلال ولې نه صبر کا بد خاله په دوسو خبرو پاکه باندې حضرت عمر فاروق فرمایلی دي کنه چې چا ما ته حلالې کوون کې سړای را وسو قد او سړای دا د ਸੰسار کوم په قانون باندې وتله گئی تو ساڑی جوړی کوي په مندرسو کې دی غته حلال او संसार نه یری څه حلال نه کوي خزه ګوره حرامه کوي حلال نه کوي د संसार نه یری کې संसार نه ما یریګا خزه دې درې تل کونو تل کړي نو بیا حلال او کا غنابات خزه راوله بچی مچی بخ الله پوری خیر مطلقاً حرام ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو وخه مطلقاً حرام ده نه مطلقاً څنګه حرام قرآن پاک کې دی فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا ده قرآن پاک حلال راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته اول قرآن تراشه جاهل مرکبه جاهل مطلقه اول قرآن تراشه بیا په حدیث تراشه اول قرآن کې راغلی فإن طلق اچھا خزه ته درې طلاقونه ورکړ قرآن کې الله فرمایي چې درې طلاقونه د خزه ته ورکړ چې سو پر د حلالان نه کړي هغه پر ته جایز نه ده دې آیات په څه معنا کوي نشته الله عزتمن کا دا سیدی ته چا درې طلاقونه ورکو هغه د تا ولا نه دي چې طلاق دا ته آیات معنا څه ده طلاقونه یغلا یو جوړي د دې معنا راته فین طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير د دې معنا راته چې په پويږي کنه د دې معنا نه کوي تاسو ګورا غال کیږي چې دا درې طلاق پورا کی او په مطلقاً حلال نه کیږي قرآن پاک حلال راغلی جاهل مرکبیت ته خو چې مطلقاً حلال نه کیږي مطلق حلال نشته ته په هدايت کې وته غلط یلی دي هدايت کې ویلي چې دا حلال مطلقاً دا غلط لري بدعت دي دا الله بنده دا قرآن پاک آیات سمانه کوي فین طلقها فلا تحل دا سمانه کوي قرآن په چا نازل شوی دی قرآن په پیغمبر علیه السلام نازل شوی دی پیغمبر علیه السلام په وخت کې یو منټ
یو منټ دا وګوره کله په یوې بلاوتې سار شي کله په بلې سار شي چاته وایي دا وګوره د حلالو ولا دا چاته وایي چې دا د حلالو مفتی حلال نه کوم خو ته خزه ته لکه کړی تا ته مشوره درکوم چې ته حلال او نو ضمیر دې ملامت کوي چې خزه ته درې ته لکونه ورکړي الله ست ورکړ خزه درنه دنیا ده دنیا خزه مگر دا حرامه ما کوه مفتی ته په مې دغه مفتی دي سره در په توپان راوغورځيګا ته خبره ته وګنه نه څه د کوم د تو دین دی د څنګه مفتی ته د آیات مناو کبه زما خبره ته وګنه چې باید ولکه خبره ته وښه آیات مناو بلاوتار نه دی په بل بلاوتار آیات منا نه پويږي ماته مزه ولله مثالې ته اوس خیال قدر کې غیرت دې ثابت کا سره مخالف کېږي ما د 10 لک روپۍ نیو منلې دي چې کم یو شیخ تاسو ولا د مسلامت او خو د منظم مسائل چې دا قران او حدیث نه ثابت دي کوم مسائل ما ذکر کړی دي زلت لک روپۍ درکاو هو چې ویلو په تقلید خبره کوله تقلید الله د توي کړه توي کا نه په تقلید پوهیږي ګوره دا جاهل نه په تقلید پوهیږي نه په تقلید